أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ بقرہ دویمہ سپارہ آیات نمبر 228 دی آیاتونو کې الله پاک جل شانه د طلاق شو زنانو چې کوم عدت دی هغه عدت ذکر کوي والمطلقات او طلاق شوی خزي يتربصن دوی به انتظار کی بانفسهن پخپل زانونو سره ثلاثه قروء درې حیزه به د خزي انتظار کی کوم زنانو ته چې طلاق ملو شي وي مطلقه وي اوس دې ځای کې د قروء لفظ چې دی نو دا د حیز او د طهر په منځ کې مشترک دی حیز ته قروء ویلی شي او طهر ته قروء ویلی شي دې وجه نه په دې کې د امام شافعي رحمه الله او د امام ابو حنیفه رحمه الله اختلاف دی امام شافعي رحمه الله وی چې د دین طهر مراد دی یعنی یو حیز دی د زنانه چې کوم ماهواري بیماری راځي لس ورځې دا غینه د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې د زیات مدت ته حیز د لس ورځې دی او کم نه کم 3 ورځې دی نو د زنانو چې کوم د ماهواري بیماری وي نو دغه حالت ته حیز ویل شي او د دین چې د پاکه کم دوري د زنانو د طهر ویل شي طهر پاکه ته ویل شي نو امام شافعي رحمه الله وی چې د قرون چې کوم د طهر مراد دی چې دی به 3 طهر تیری او امام ابو حنیفه رحمه الله وی د دین حیز مراد دی نو مون بعض خلک وی چې دا تقلید چې د تقلیدو یعنی د امام پس تلل سلور امامان دی په دې کې په یو پس تلل په مسایلو کې نو بعض خلک وی ته قرآن او سنت باندې ولې عمل نه کوي قرآن باندې ولې عمل نه کوي امامانو پس تلل لازمي دی او کنه قرآن او سنت او حدیث پس تلل لازمي دي موږ ورته وایو چې کوم ځای قرآن مجید او دغه رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث صفا مسله بیان کړی دا واضح ده نو هغه کې موږ قرآن او سنت پسې خو چې کوم ځای کې اجمال دی تفصیل پکې نشته دی یا دغه رنګ یو لفظ مشترک راغلی دی نو په کې بیا موږ خپل خوخه نه کو په کې بیا موږ د امام قول اخلو چې کوم صریح آیاتونه دي یا احادیث نو هغه هم موږ په احادیث او په قرآن باندې عمل کو اوس دا قرو لفظ چې دی دا مشترک دی دا حیث ته ویل شي طهر ته ویل شي نو زه په خپل علم باندې بیا فیصله نشم کولی چې طهر مراد والم کو حیز مراد والم خو امامان د هغه زمانه خلقو او په دغه زمانه کې او تر اوسه پورې د امام ابو حنیفه رحمه الله د علم پشان د علم نه چانه دراغلي او نو تر قیامت پورې راشي نو هغه د خپل اجتهاد په ذریعہ باندې دلته کې د قرون مراد حیز اغست دي نو کوم امام سے پس پدې ځکه له دې کې مسله نشته موږ په دې اجتهادي مسایلو کې امامانو تقلید کو امامانو تقلید موږ په دې اجتهادي مسایلو کې کو چې هغه مسائل چې پاغه کې موږ بیا خپل فیصله نشو کولی ان دلته کې د قرو معنا دا طهر دی او حیز دی دواړو د لپاره ویل شي طهر تم چې کوم دی قرو ویل شي او حیز تم قرو ویل شي دا امام سے پدې کې د دینه مراد حیز علی سره خپل دلیل دی امام شافعي سے مراد طهر علی سره خپل دلیل دی والمطلقات طلاق شوی خزی يتربصن دوی به انتظار کوي یعنی دی به عدت تیری بانفسهن پخپل زانونو باندې ثلاثه قروء 3 حیزه مثال یو خزی ته طلاق ملو شو نو یو خود شي خزی چې داغي په خېټه باندې ماشوم وي او خاون ورته طلاق ورکی عام طور زمو خلک وي چې په د کمی خزی په خېټه باندې ماشوم وي نو طلاق نه کیږي دا غلطه خبره ده طلاق کیږي چې د کمی خزی په خېټه ماشوم وي حامله وي او دې ته چا طلاق ورکړو خاون نو د دې عدت
دا تر ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت دی چې کله ماشوم پیدا شو په اکر ورځ دا خپل نکاح د بل چا سره کولی شي خو چې ماشوم نه دی پیدا شوی نو دا د بل چا سره نکاح نشي کولی او که چا نکاح وکړل نکاح یې نه کېږي ځکه دا لا په عدت کې ده او که یو سړي ته ښه دا مسله معلومه ده او بیا د نکاح وکړل او دا نکاح حلال وګڼه چې دا ټیک ده دا سړی په دې باندې کافر کېږي د قرآن د نصوصو خلاف ده کوم امام ته چې دا مسله معلومه ده چې دا ښځه په عدت کې ده او د دغې ښځې او د دغې د بل چا سره نکاح وکړله دغه امام پې او دا نکاح والا چې کوم دی په خپله په دې باندې کافر شو نو چې کومې ښځه د هغې حمل وي په خېټه ماشوم وي او دې ته خاوند طلاق ورکړي نو دا تر ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت دی دا به تر ماشوم پیدا کېدو پورې انتظار کوي چې کوم ماشوم په کومه ورځ باندې پیدا شو په اکه ورځ دا خپله نکاح د بل چا سره کولی شي او چې کومې ښځې ته طلاق ورکړلی شو د هغې په خېټه باندې ماشوم نشته دی او دې ته حیض راځي حیض ورته راځي نو دا بیا 3 حیضه تیري او طلاق په دا سړی په طهر کې ورکړي په حالت ته حیض کې طلاق ورکول دا ټیک نه دي که ورکړو نو طلاق کېږي خو بهتره طریقه ده چې دې په طهر کې دا ښځه په پاکۍ کې دی او ته طلاق ورکړي نو چې ده په کوم طهر کې طلاق ورکړو نو یو حیض زنانه ته راغی دا پاکه شوله حیض ختم شو یو حیض تیر کو بیا طهر شروع شو پاکی شروع شو بیا پسې دویم حیض راغی هغه حیض نه بیا دا پاکه شوله بیا دې د پاکۍ ورځې تېرې کړلې دریم حیض راغی د دریم حیض چې ختم شو نو بس د دې زنانه عدت ختم شو دا بل چا سره نکاح کولی شي خو دا د هغې زنانو دپاره دي کومو زنانو ته چې حیض راځي ماهواري بیماري راځي موږ ته عام طور کپړې او جامې وایو دغه کپړې او جامې راځي د هغې ښځو لپاره 3 حیضه عدت دی چې 3 حیضه تیر شي د دې نه پس د دې عدت ختم شو دا بل خاوند سره نکاح کولی شي بعضې زنانه داسې وي چې هغه د وړوکوالي د وجې نه په وړوکوالي باندې ورکړي د وړوکوالي د وجې نه د هغې حیض نه راځي یا زنانه ډیره بوډۍ شي د هغې د وجې حیض نه راځي دا کپړې نه کېږي او بعضې زنانه د بیمارو د وجې نه دغه کپړې حیض ورته نه راځي نو که دې زنانه ته طلاق میلو شي د کومو چې حیض نه راځي نو د دې دپاره بیا 3 میاشتې عدت دی 3 میاشتې به دې شمار کوي چې 3 میاشتې پوره شي نو بیا د دې عدت ختم شو ایوب خان په دور کې عایلي قوانین کې یو خبره دا وه چې هغه دا خبره دغه کړې چې کومې ښځې ته طلاق میلو شو د هغې به 3 میاشتې عدت دي نو په د ډېر علما خفه ومو او بیا علما چې کوم دی جرګې جوړې کړلې میټینګونه یې وکړلو او ځای په ځای کانفرنسونه وکړلو هغه د قرآن او د سنت چې کوم دی خلاف ته ځکه د هرې ښځې حیض دا 3 میاشتې نه دی چې کومې ښځه په حالت تحمل کې ده د دې په خټه باندې ماشوم دی نو دا خو 3 میاشتې عدت نشي تېروي دا خو د قرآن خلاف ده دا به تر ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت وي دغه رنګې چې کومه زنانه ته حیض راځي نو بعضې زنانو ته 3 میاشتې پس حیض راشي داسې پکې بعضو ته پکې 6 میاشتې پس حیض راځي نو د هغې خو حیض عدت دی دا یو حیض عدت دی چې حیض ورته راشي او 3 حیض یې پوره شي نو د دې به عدت ختم شي نو د هرې زنانه 3 میاشتې عدت نه دی بلکې کومو زنانو ته چې حیض راځي د هغې 3 حیضه عدت دی کومو ته چې حیض نه راځي د هغې 3 میاشتې عدت دی کومه زنانه په خېټه چې ماشوم وي هغه د ماشوم پیدا کېدل د دې عدت چې ماشوم پیدا شي به دکه ورځ دا نکاح کولی شي نو دې کې الله پاک جل شانه د دې باره کې ذکر کوي والمطلقات او طلاق شوي ښځې یتربصن دوی به انتظار کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 3 قروء 3 حیضه ولا يحل حلال نه دي لهن د دې ښځو دپاره ان یکتمن دا چې پټ کړي ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړي دي الله فی ارحامهن د دې په ارحامو کې د دې په بچیدانو کې د دې په بچیدانو کې چې الله پاک څه پیدا کړي دي د دې ښځو دپاره جایز نه دي چې دا پټ کړي خو د دې په خېټه کې ماشوم دی زنانو ته پته لګي اصل کې چې کله ماشوم په خېټه شي نو د حیض دا وینه بیا د ماشوم ته د نوم په ذریعه باندې ورځي بیا د زنانو حیض نه راځي بیا حیض ختم شي نو دغه د حیض دا وینه د ماشوم پرورش د دغه په ذریعه باندې الله پاک کی د نوم په ذریعه ته دا وینه زیه د ماشوم تربیت کیږي چې کوم دی لویږي په دغه باندې نو چې حیض بن شو ښځې ته په خپله پته ولګي چې زما په خېټه باندې ماشوم دی نو الله فرمایي کو د دې په خېټه باندې ماشوم وي نو دا د ظاهره کې چې ګورې زما عدت دا ماشوم پیدا کېدل په خېټه کې ماشوم دی نو دی به دا خبره پټي نه او که په خېټه ماشوم نی نو بیا دې ورته ووایي چې ما ته حیض راځي زه به 3 حیضه چې کوم دی انتظار کوم دا خبره به پټي نه ځکه په بعض زنانو کې نن یو خبره مثلا مرګري مخې ته راوړه په هغې کې دا ده چې زنانه په عدت کې دننه چا سره نکاح کړی 3 میاشتې طلاق ولا نه دي شوي 3 میاشتې چې 2 میاشتې هم نه دي شوي او بل چا سره نکاح کړی
نو دا نه کی دا زنانه به پټی نه خو د دې په خېټه باندې ماشوم دی دا به وایي چې زما په خېټه ماشوم دی نو چې کله ماشوم پیدا شي بیا به زه د بل چا سره نکاح کوم او که ماشوم نشته نو بیا به 3 حیضه انتظار کوي ولا یحل حلال نه دي لهن د دوی ښځو دپاره ان یکتمنا دا چې پټ کي ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړي دي الله فی ارحامهن د دوی په ارحامو کې د دوی په بچي دانو کې ان کن یؤمنن کو چې دوی ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د قیامت چې کومې زنانه په ورځ د قیامت او په الله باندې ایمان لري نو هغوی خبره نه پټي به ښکاره وي چې زما په خېټه ماشوم دی خیر دی زما عدت د اوږد شي خو زما نکاح اوس په دې حالت کې نه کېږي وبعولتهن او خاوندان د دې ښځو احق بردهن زیات حقدار دي په بیرته راوستو د دې ښځو فی ذلک په دې موده کې اوس دې ځنه بله مسله چې کومې زنانه ته طلاق رجعي طلاق مسلې دې رکو کې وروستو را روانې دي یو طلاق باین رجعي دی یو باین دی او یو طلاق مغلظه دی نو چې کومې زنانه ته طلاق رجعي میلاو شو یعنی په لفظ د طلاق سره یو خاوند خپل ښځې ته طلاق ورکړو په لفظ د طلاق سره نو دغه طلاق رجعي دی په لفظ د طلاق چې طلاق یې ودوي چې ته طلاق یا تا ته دې طلاق ته طلاق شوي بس لفظ د طلاق پکې مخې ته راغی نو په دې سره طلاق رجعي واقع کېږي نو د دې حکم دا دی چې د سړي یو طلاق ورکړی دی یا 2 طلاق ورکړي دي خو چې 3 ګورې نه دي ورکړي ښه یو طلاق ورکړی دی یا 2 ورکړي دي نو دا ښځه به 3 حیضه انتظار کوي 3 حیضه نو د 3 حیضو کې د سړي ته اختیار شته دی چې په دې حالت کې د خپلې ښځې ته رجوع وکړله دا ښځه بیا د ښځه شوله د سړي یو طلاق ورکو او د دې ښځې چې کوم دی عدت تیرو انتظار یې کو اوس دا ښځه انتظار کوي چې زما د عدت پوره شي زه بل چا سره نکاح وکړم په دغه دوران کې د سړي بیا یې راړه کې رالل او مسله هم دا ده چې دا ښځه په د عدت په دې دوران کې خپل ځان ښایسته کوي خپل ځان به ډولې کوي چې دا خاوند ورته وګوري او دې ورته مایله شي ځکه الله پاک د چا کور نه رواني الله پاک فرمایي چې دا ښځه او خاوند منځ کې ښکلې محبت سره زندګي تېروي نو د دې وجې د ښځې د حکم دا دی چې دا به خپل ځان ښایسته کوي د خاوند نو د یو طلاق ورکړی دی نو دا ښځه خو به 3 حیضه تیري 3 حیضه یا چې کومې ښځې ته حیض نه راځي نو هغه به 3 میاشتې دغه کې کومې ښځې په خېټه ماشوم دی نو هغه ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت دی نو په دې دوران کې کو د خاوند ورته رجوع وکړله رجوع څه مطلب کو اسې ښکل را ښکل کړله یا ورسره جما وکړله یا اسې چې کوم دی ورته وخاندل را وخاندل د رجوع په نیت باندې نو د نکاح بیا چې کوم دی تازه شو بس دا بیا د ښځه شو خو صرف فرق پکې دا دی چې د یو طلاق ورکړی دی اوس دا سړی د 2 طلاقو مالک پاتې شو یا یې خو ورکړل دی که نه خو دته 2 طلاقه پاتې دي یا د 2 طلاقه ورکړي دي او د دې خپلې ښځې ته رجوع وکړله نو دا ښځه بیا د ښځه شوه خو دته صرف د یو طلاق اختیار پاتې شو چې اجر کې ورسره 3 ګولۍ وې دوی ته وډزولې صرف یو ډز ورسره پاتې شو بس کو اخري ډز یې وکړو د دې نه وروسته بیا طلاق ورکو نو بیا دا طلاق مغلظ شو د سره بیا طلاق اختیار نور نشته بس دا ښځه په مکمل طلاق مغلظه واقع شو دا ښځه مکمل حرام شو په د باندې بیا به رجوع نه کیږي خو د یو طلاق ورکړي په لفظ د طلاق سره یا 2 طلاق ورکړي په لفظ د طلاق سره نو کو دغه د عدت په دوران کې دنه 3 حیضه یا 3 میاشتې یا ماشوم لا نه دی پیدا شوی په دغه دوران کې د خپل ښځې ته وخاندل را وخاندل یو سره سم میلاو را میلاو شو په نیت ته رجوع باندې نو دا بیا د ښځه شوله او کنه د دې زنانه عدت پوره شو د یو طلاق ورکړل یا 2 ورکړي دي خو د دې زنانه 3 حیضه پوره شو یا 3 میاشتې حیض ورته نه راتلو 3 میاشتې پوره شوې یا په خېټه باندې ماشوم پیدا شو بس د سره اوس د رجوع اختیار ختم شو دی اوس په رجوع باندې نه کېږي دغه طلاق باین شو اوس په دا د ښځه کېږي خو په نکاح باندې د نکاح تجدید به کوي دوباره به نکاح تړي په دې مسله پوه شوئ چې تر کومې عدت نه دی تیر شوی د یو طلاق ورکړل دی 2 طلاق یې ورکړل خو په لفظ د طلاق سره نو که دوی څه ټیم دغه 3 حیضو کې دنه د دې خپلې ښځې ته رجوع وکړله نو دې کې بیا دوباره نکاح نشته دا دوباره د ښځه شول نو دې کې الله دا خبره بیاني وبعولتهن خاوندان د دې ښځو احق زیات حقدار دي بردهن په واپس راوستلو د دې ښځو په واپس راوستلو د دې ښځو فی ذالک په دې کې یعنې په څه کې په دې موده کې په دې 3 حیضو کې په دې 3 میاشتو کې تر ماشوم پیدا کېدو پورې په دې موده کې فی ذالک په دې موده کې ان ارادو اصلاح شرط سره الله لګولې دی ان ارادو کو چې دا خاوندانی اراده لري اصلاحا د اصلاح کو دی
نیت دا چې زمونږ دا کور دی جوړ شي. لکه سړی چې طلاق ورکړي نو د مجبورۍ نه طلاق ورکړي، نو که دا د خپله ښځه دوباره ښځه کې رجوع ورته کوي په شرط ته دی چې د دې خاوند نیت دی چې زمونږ دا کور جوړ شي. د دې ښځې د تنګولو دپاره مخکې زمانه کې به خلکو داسې کول چې طلاق پې ورکړو یو، نو هغې عجزې به زنانه به چې کوم دی 2 میاشت 2 حیزه تېر کړو، چې 3 حیز به شروع شو نو په دغه دوران کې به د خاوند رجوع وکړله، رجوع به ورته وکړله نو بس هغه به بیا ساتله نه، نو بیا به تنګوله را تنګوله، بیا به ورله طلاق ورکړو. نو هغې عجزې بیا 2 حیزه انتظار وکړو، یعنې 2 نیمې میاشتې به بیا چې کوم دی نو اخره کې به ورله بیا طلاق ورکړو. نو کور به نه جوړو، صرف د دې ښځې د عدت پې اوږدو چې دا ښځه چې کوم دی تنګ شي او د دې نه زه د خپل زړه بلاس پې وباسم. نو الله وایي که دغسې نو بیا ته ډېر ګناهګار یې، داسې به نه کوې. خو ستا اراده د اصلاحي، ستا اراده د دې چې دا ښځه زما سره جوړه شي، زمونږ کور جوړ شي، نو بیا ورسره دا خاوندان ډېر حقدار دي چې د خپلو ښځو ته رجوع وکړي چې د دې د طلاق ته معامله ختمه شي، د دې دا کور جوړ شي. او که نه د دې ښځې د عدت اوږدول د مقصد وي، دا ښځه تنګول د مقصد وي، نو بیا خو پرېږده په قراره باندې یو طلاق ته ورکړی دی چې د دې عدت پوره شي، بل ځای ځان له نکاح وکړي. نو دا ان ارادو اصلاح شرط سره الله په دې لګولی دی چې د تنګولو په غرض باندې رجوع نه، بلکې دا رجوع د دې دپاره چې د دې ښځې او د خاوند کور جوړ شي. او بعولتهن او خاوندان د دې ښځو احق دا زیات حقدار دي بردهن په بیرته راوستلو د دې ښځو باندې، فی ذلک په دې موده کې، یعنې په دې موده کې د ورته رجوع وکړي دا ښځه بیا د ښځه ده او بیا به د دې دا کور دغه شانتې چلیږي. خو ان ارادو اصلاحه، ان ارادو کو چې دوی اراده لري دا خاوندان اصلاحه د اصلاح د کور د جوړولو اراده لري. ولهن او د دې ښځو دپاره حقونه دي مثل الذي په شان د هی علیهن چې په دې ښځو باندې دي. نو د دې ښځو حقونه دي، په دې ښځو باندې حقونه دي. څه مطلب؟ د دې خاوند په دې ښځه باندې حقوق دي او د دې ښځې په خاوند باندې حقوق دي، نو دواړه به د یو بل حقونه ادا کوي. په خاوند په ښځه باندې حق دا دی چې دا د خاوند چې کوم دی خدمت وکړي، د خاوند د بچو خدمت وکړي، خپل ځان امانت وساتي، خپل حیا خپل عزت وساتي، د خاوند د مال حفاظت وکړي، د خاوند د کور حفاظت وکړي. نو دا د دې خاوند په دې ښځه باندې حقونه دي. او اوس په دې خاوند باندې د ښځې حقونه دي، هغه دا دي چې دې له کور ورکړي، دې ښځې له دې له نان نفقه ورکړي، دغه رنګ نور حق د دې له جامه پیزار وکړي، د دې د ډوډۍ غم وکړي، د دې د ډاکټر غم وکړي، دا ټول په دې سړي باندې د دې ښځې حقونه دي. نو په دې ښځه باندې د خاوند حقونه دي او د دې ښځې په خاوند باندې حقونه دي، دواړو په یو بل باندې حقونه دي. البته د خاوند درجه چې کوم دی ډېره زیاته ده. ولهن او د دې ښځو دپاره حقونه دي مثل الذي په شان د هی علیهن چې کوم په دې ښځو باندې دي. نو د دې ښځو حقونه دي، په دې ښځه باندې حقونه دي بالمعروف، د دستور مطابق، خپلې طریقې سره. د ښځه به د خاوند حق ادا کړي او خاوند به د ښځې حق ادا کړي. چې دواړه د یو بل حقوق ادا کړي نو کار به روان وي او د دې په کور کې یو برکت وي، د دې به یو بل سره مینه او محبت وي. خو چې ښځه د خاوند حق نه ادا کړي او خاوند د ښځې حق نه ادا کړي نو بیا به خبره طلاق ته رسي. وللرجال او د سړو دپاره علیهن په دې ښځو باندې درجتون اوچتوالی دی. البته د خاوند حق دا ډېر زیات دی، د خاوند حق دا ډېر زیات دی او دته الله پاک اوچتوالی ورکړل. الرجال قوامون علی النساء، دا الله پاک نارینه په ښځو باندې نگرانان نگهبانان پیدا کړي دي، دوی به د ښځو نه تپوس کړي، د دې حفاظت وکړي. نو سړي ته الله پاک چې کوم دی اوچته. او دویمه دا چې د نکاح غوټه دا د سړي په لاس کې، د طلاق اختیار دا سړي ته دی، ښځې ته نشته دی. ښځه طلاق نشي ورکولی، بلکې د نکاح غوټه د سړي سره ده، نو د طلاق اختیار دا چې کوم دی سړي ته دی. نو سړي ته الله پاک اوچته مرتبه ورکړله په ښځه باندې. وللرجال او د سړو دپاره علیهن په دې ښځو باندې درجتون اوچتوالی دی. والله الله تعالی عزیز غالب دی، حکیم خاوند د حکمت دی. په دې کې د الله خپل حکمتونه دي. ښځه چې کوم دی حکومت هم نشي کولی، سړی به چې کوم دی حکومت کوي. ښځو کې الله پیغمبر هم نه ده رالیږلی. ټول سړي چې څومره پیغمبران چې الله رالیږلي دي ټول یې سړي رالیږلي. نو دې کې د الله خپل حکمتونه دي. والمطلقات طلاق شوی ښځې تربصن دوی به انتظار کی بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 3 قروء درې حیزه ولا يحل او حلال ندی لهن د دې ښځو دپاره ان یکتمنا دا چې پټ کی ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړي دي الله فی ارحامهن د دې په ارحامو کې د دې په بچیدانو کې ان کن یؤمننا کچری دوی ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې
وبعولتهن او خاوندان د دې خزو احق زیات حقدار دي بردهن په بیرته راوستلو د دې خزو، یعنی په بیرته راوستلو د دې خزو یعنی رجوع کولو سره. فی ذالک پدې کې یعنی پدې موده کې د عدت پدې دوران کې ان ارادو کو چې دوی اراده لري اصلاحا د اصلاح ولهن او د دې خزو د پاره حقونه دي مثل الذي پشان د هغه علیهن چې په دې خزو دي، د دې خزو د پاره حقونه دي په دې خزو باندې دیو بالمعروف د دستور مطابق وللرجال او د سړو د پاره علیهن په دې خزو باندې درجه اوچتوالی دي والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی. والمطلقات طلاق شوی خزی یتربصن دوی به انتظار کی بانفسهن په خپل ځانونو باندې ثلاثه قروء اندر حیزه ولا يحل او حلال ندی لهن د دې خزو د پاره ایکتمنا دا چې پټ کی دوی فی ما ایکتما دا چې پټ کی ما هغه سو خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن د دې په ارحامو کې د دوی په بچی دانو کې ان كن يؤمننا کو چې دوی ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې وبعولتهن او خاوندان د دې خزو احق زیات حقدار دي بردهن په بیرته راوستلو د دې خزو فی ذالک په دې موده کې یعنی د عدت په دې دوران کې ان ارادو کو چې دوی اراده لري اصلاحا د اصلاح ولهن او د دې خزو د پاره مثل ولهن او د دې خزو د پاره حقونه دي مثل الذي پشان ده علیهن چې په دې خزو دي بالمعروف د دستور مطابق وللرجال او د سړو د پاره علیهن په دې خزو باندې درجه اوچتوالی دی والله الله تعالی عزیز حکیم غالب دی او خاوند حکمت دی. یو مسله پاتې شوه چې کومه زنانه د دې صرف کویدن شوي د خپل خاوند سره ملاقات نی شوي، خپل خاوند سره ملاقات نی شوي نه حلوت صحیحه هم نی شوي او دخول هم نی شوي، نو د دې لپاره صرف یو طلاق دی او د دې لپاره بیا عدت نشته دی چې کومه کویدنی وادي نی شوي وګوره ملو شوي یو بل سره نی یو بل سره ملو شوي نی حلوت صحیحه نی شوي دخول نی شوي. نو عام طور چې کومه زنانه کویدن شوي نو هغې سره خاوند نه ملاوي دخول نی شوي یعنی جمع نی شوي ځکه چې دا عدت د دې دپاره دی چې پته ولګي چې د دې ته دا درې حیضه راشي چې د زنانه پته ولګي چې د دې په خېټه خو ماشوم چېرته نشته دی که نه ځکه چې ماشوم وي نو بیا د ماشوم ګډوډ کېږي چې د پلار به څوکي او شریعت تر ډېره حده پورې دا کوشش کوي چې د ماشوم نسب صفا پاتې شي چې د نسب خلط مت نشي یو بل سره ګډوډ نشي. نو چې کومه زنانه کویدن وي نو د طلاق هم یو دی او دغه رنګې د دې لپاره بیا عدت نشته دی بس دا په ټیم باندې خپل نکاح د بل چا سره کولی شي چې وادي نه شي رخصتي نه شي. او دغه رنګې د وینځه چې وینځه اوس خو په دې دور کې نشته خو د وینځې لپاره 2 حیضه عدت دی ځکه د وینځې هر یو څیز نیمي خو خیز خو نیمیږي نه نو د وینځو لپاره 2 حیضه دي چې کومې وینځي په جهاد کې سړی راولي دلته کې او بیا خپله وینځه ساتي ازاده کړي نه وي وینځه وي یو غلامي یو وینځه یو غلام سړي ته ویل شي وینځه ښځې ته ویل شي نو دغه وینځه د دې بیا عدت 2 حیضه دی د آزادو ښځو 3 حیضه عدت دی او د وینځو چې کوم دی 2 حیضه دی او چې کومې وینځې ته حیض نه راځي نو د هغې لپاره 2 میاشتې عدت دی. د نورو ښځو چې کومو ته حیض نه شي د هغې 3 میاشتې دی که نه نو چې کومو ته حیض نه راځي د هغې 3 میاشتې عدت چې خو د آزادو ښځو خو چې کومې وینځې دي نو د هغې بیا 2 میاشتې عدت دی 2 حیضه عدت دی. والمطلقات طلاق شوی ښځې یتربصن دوی به انتظار کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 3 قروء 3 حیضه ولا یحل حلال ندي لهن د دې ښځو دپاره ان یکتمن دا چې پټ کړي ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړي دی الله تعالی فی ارحامهن د دوی په بچیدانو کې ان كن یؤمنن کو چې دوی ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې وبعولتهن او خاوندان د دې ښځو احق زیات حقدار دي بردهن په بیرته راوستلو د دې ښځو یعنې په رجوع کولو سره فی ذلک په دې موده کې د عدت په دې دوران کې ان ارادو کو چې دوی اراده لري اصلاحا د اصلاح ولهن او د دې ښځو دپاره حقونه دي مثل الذي پشان ده علیهن چې په دې ښځو دي بالمعروف د دستور مطابق وللرجال او د سړو دپاره علیهن په دې ښځو باندې درجه اوچتوالی دی والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الہ العالمین زمون راضي شي، الہ العالمین زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الله. خاتمه زمون بالخير او بالایمان کی. باچا سے وفات شوی دی ډیر لوی عالم او ډیر نیک سړی، هغه دعا کې یاد کړي چې الله پاک ورته مغفرت نصیب کړي، الله پاک درجات اوچت کړي. الہ العالمین هغه لوی دور الہ العالمین د خوشاله کی، الہ العالمین دا شپه ورته الہ العالمین بهترینه کی. الہ العالمین څومره ګناهونه چې زموږ د ټولو مسلمانانو شوي دي ټول ګناهونه معاف کړي. د باچا صاحب الہ العالمین کامل مغفرت نصیب کړي، الله درجات یې بلند کړي. څومره مردگان چې زموږ وفات شوي ټولو ته الہ العالمین کامل مغفرت نصیب کړي، الله درجات یې بلند کړي. الہ العالمین دې درس ته ثوابونه الہ العالمین باچا صاحب ته څومره مردگان چې زموږ نور وفات شوي ټولو ته دې ثوابونه ورسوي. الہ العالمین په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. الہ العالمین خاتمه زموږ بالخير او بالایمان کې په وخت ځان کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول